جماعت او مدرسه لازم او ملزوم دي، او دا د علاقی زینت او خیست دی. ځکه لوامه چې کله د علاقی علم خو، د علاقی مدرسه خوا، د علاقی جماعت آبادو، د علاقی خلق د قرآن شوقین و، قرآن ته کېناستله، د علم نه پیدې حاصلولې، اولاد مدارسو ته رالیږله، نو دا علاقه هیڅکله الله په آفتونو نه وایي. دا حدیث دی د الله د نبي. لکه روایت کې راځي ملائک د عذاب راشي یو کلي له، الله ورته وایي دا کلي له عذاب ورکړي. چې هغې راشي کې یو علم وي، طالب العلم یا مدرسه یا، نو هغه کې محنت کېږي. هغه ملک واپس لاړ شي رب ته وایي هغه کې خو داسې یو مدرسه ده، هغه کې یا الله محنت دی، هغه کې عالم دی، طالب العلم دی، طالبات دي، یو کور دی، یو اجره ده، یو کمره ده. الله وایي تر څو پورې چې دا خلکي ما کان فیهما، تر څو پورې چې دا خلک پکې وي، لا اعذبو، الله وایي زه عذاب نه ورکوم. چې دا مدرسه او دا علمي او دوی د قرآن او د حدیثو درس او تدریس کوي، نو الله وایي لا اعذبو، ملائکو ګواه شیه چې دې کلي له عذاب زه نه ورکوم. نو دا سبب د رفع د عذاب دی.